نو دې کې الله تعالی فرمایي چې هغه څوک چې هغه په دې خبره باندې پوهیږي او په دې خبره باندې زړه مطمئني او په دې خبره باندې پوه شوي وي چې دا کوم قرآن تا طرف ته د الله تعالی طرف نه چې کوم دی نازل شوی دی نو دا حق کتاب دی نو دا کسو او ها کس چې هغه ړوند دی د دې په باره کې زړه یې ړوند دی دا خبره د هغه زړه نه مني نو هغه کس چې هغه ړوند دی یعنې زړه یې ړوند دی نو دا دواړه برابر کېدلی شي نو هرګز برابر نشي کېدلی. اوس د عقل خاوندان څوک دي نو په دې وروستنو آیاتونو کې چې کوم خلق د عقل خاوندان دي عقل والا دي پوهه خلق دي نو د هغې صفات بیانېږي چې دا کم کم صفت به پکې وي نو هغه به د عقل خاوند دي او چې کم کم صفت پکې نه وي دا به د عقل خاوندو نه وي نو د هغې صفات بیانېږي. لومبی صفت د عقلمندو خلکو دا دی چې دوی به د الله تعالی وعده پوره کوي او د الله تعالی وعده به نه ماتي. نو چې کوم خلک د الله تعالی وعده پوره کوي دا به د عقل خاوندانی دا به پوهه خلک وي او چې څوک د الله تعالی وعده نه پوره کوي ماتي یې نو دا به ناپوهه خلک وي. دې وعدې نه کومه وعده مراد ده نو بعضې مفسرین وایي چې د دې نه هغه وعده مراد ده چې د خلکو په عالم الارواح کې د الله سره کړې ده الله ترې وعده اخیستې ده. د عرفات په دې میدان کې الله جل شانه د حضرت آدم علیه السلام نه چې کوم بچي پیدا کېدل د هغې نه راواخله تر قیامته پورې چې کوم انسان لا نه دی راغلی څومره پیدا کېږي دا ټول الله تعالی د دې ټولو روحونه پیدا کړل بیا ورله عقل ورکو پوهه ورله ورکړله او بیا ورته د خپل توحید دلایل بیان کړل. د هغې نه پس ورته الله وفرمیل الستو بربکم زه ستاسو رب نیمه دې ټولو په یو اواز وی قالو بله الله ولې نه د زمونږ رب عقل او پوهه یې ورته ورکړي داسې نه چې دوی سره عقل نه و پوهه ورسره نه وه او دوی وی چې ته زمونږ رب نه عقل یې ورسره ورکړی و پوهه یې ورکړې وه بیا وروستو ته الله جل شانه تپوس کړی دی چې زه ستاسو رب نه یم دې ټولو په یو اواز وی قالو بلا الله ولې نه ته زمونږ رب انت ربنا ته زمونږ رب. او د حضرت علی رضی الله مبارک راځي فرمایي چې هغه وعده ماته د الله تعالی اوس هم یاده ده او دا خبر راته هم یاده ده چې الله په کوم ټیم کې وعده اخیستله زما نه ښي طرف ته سوکو او ګس طرف ته رانه سو نو دا وعده الله تعالی اخیستې ده د دې نه دا وعده مراد ده. دویم قول پکې دا دی چې د دې نه د انبیا علیهم السلام وعده مراد ده چې د خپلو امتونو نه وعده اخیستې وه چې د خپلو امتونو نه وعده اخیستې وه نو د امت سره چې کومه وعده کړې ده د ایمان نو د انبیا علیهم السلام والا وعده ته مراد ده. نو دویم صفت یې دا دی چې الله تعالی د کوم څیز د یو ځای کولو حکم کړی دی نو دوی هغه څیز یو ځای کوي هغه څیزو هغه دوی یو ځای کوي نو هغه څه دي نو مشهور تفسیر پکې دا دی چې د دې نه صلې رحمي مراد ده چې الله وي خپلوانو سره به تعلق نه پرېږدي خپلوانو سره به تعلق نه پرېږدي نو الله تعالی د دې قطع رحمۍ نه منع کړې ده او د صلې رحمۍ حکم الله تعالی کړی چې دا خپل خپلوان را یو ځای کړي جدا کوی مو نو دا ته مراد ده. دویم تفسیر پکې دا دی چې د ایمان سره اعمال صالحه دا یو ځای کول د ایمان سره اعمال صالحه یو ځای کول ایمان هم راوړه او ورسره ایمان صالحه نیک اعمال ورسره یو ځای کا نو د دین ایمان او اعمال صالحه دا مراد دي. مشهور تفسیر دا دی چې مراد ته صلې رحمي ده د سخت حساب نه د بد حساب نه یریږي د الله نه یریږي او د الله تعالی دغه سخت حساب نه یریږي د ورځ د قیامت نه یریږي نو دا صفت د اولو الالباب د عقل د خاوندانو دي د خپل رب د رضامندۍ د لټولو دپاره. نو صبر دا په درې قسمه باندې دی. یو چې کوم دی صبر دا علی المصائب دی صبر علی الطاعات صبر علی الطاعات یعنی په اطاعت باندې صبر کول. یو سړی چې کوم دی په سهار یخنیږي او دس وکړي او بیا به سړځی کې جومات ته را روان څومره تکلیف ورته میلاویږي نو دی په دې نیکۍ باندې صبر کوي په دې نیکۍ چې دې ته کوم تکلیف میلاویږي په دې باندې صبر کوي نو یو قسم صبر دا دی صبر علی الطاعات. دویم دی
صبر علی المعصیت، صبر د ګناه نه په بچ کېدو باندې. اوس غیبت نه دی خپل ځان منې کې څومره ګران کار دی. یا مثال په طور دی روژه ده او په روژه کې د یخ اوبو ته زړه شوی دی، نو که دی دا روژه ماتي ګنهګارېږي که نه، نو د ګناه نه په دې منع کېدو باندې دې صبر وکړي. نو صبر عن المعصیتو، یو صبر علی الطاعات چې دی کله نیکۍ کړي د نیکۍ پوره کولو کې په ده باندې کوم تکلیف راځي هغه برداشت کړي. دویم صبر عن المعصیت، دی د ګناه نه په یو ځان بچ کړي، نو دی د دې ګناه نه په دې بچ کېدو کې دته چې کوم دی تکلیف میلاویږي په دغه تکلیف باندې صبر کوي. په دې ټولو باندې دی خپل صبر کوي. او دریم صبر په خپل نفس باندې قابو ساتل او ثابت قدم ساتل. خپل نفس باندې هر ټیم قابو ساتل چې ګناه د نه ونشي، نیکي در نه هم پاتې نشي. نو دې ټولو ته صبر ویلی شي، صبر ورته ویلی شي. نو په صبر باندې الله تعالی وعده ده چې الله تعالی به صابرینو سره ملګری هم دی او د صبر بدله جنت هم د جنت بوله ورکړي. نو دا صبر کول دا هم دا د اولو الالباب صفت چې دوی به صبر کوي. صدقات دا به پټ ورکوي او زکات دا به ښکاره ورکوي چې د خلکو خلک ته سبق والي. چې کوم خلک زکات نه ورکوي چې هغې ته سبق والي، هغې هم زکات ورکول شروع کړي. نو زکات دا به ښکاره ورکوي او صدقات دا به چې کوم دی په پټه ورکوي. نو دا خلک چې دی صدقات هم ورکوي او زکات هم ورکوي، په نیکۍ سره بدي ده به کوي. نو دی چې کله د ده نه ګناه وشي فوراً پسې نیکي کي. او نبی علیه السلام هم یو صحابي ته فرمایي چې کله ستا نه چېرته ګناه وشي، بدي در نه وشي، نو فوراً یې په نیکۍ سره ونیسه، نیکي کوه چې دغه بدۍ هغه اثر ختمېږي. مطلب دا دی چې الله به دې داسې جنتونو کې داخل کړي چې دی همیشه په هغې کې پاتې کېږي. او بعضې مفسرین وایي چې دا جنت عدن، دا عدن دا د جنت نوم دی. او دا کوم جنت دی چې دا هغه جنت دی، هغه کور دی چې په دې کور کې به 80,000 دروازې، 80,000 کمرې به وي، او په هره کمره کې به 80,000 دسترخوانونه وي، او په هره دسترخوان باندې به 80,000 قسمه خوراکونه پراته وي، 80,000 کمرې، او په هره کمره به دته چې کوم دی حور عینه غټو سترګو والا حوره دا انتظار کوي. او د سرو د سپینو نه به دا محلونه جوړ شي. او الله داسې جوړ کړی دی چې د دې دننه سامان دې کې چې کوم د آرایش دپاره کوم سامان پروت دی، دا د بهر نه په نظر راځي، او بهر چې کوم څیزونه دي هغه د دننه په نظر باندې راځي. نو دا قسمه نعمتونه الله تعالی د خپلو بندګانو دپاره تیار کړي دي. وي دا جنت عدن دی، یوازې دی به نه وي. نو مفسرین وایي چې دې مطلب دی چې دوی به دا ټول په جنت کې میلاویږي. یو تفسیر یې دا دی. او دویم تفسیر یې دا دی چې که چېرې دی په جنت کې اعلی وي، اوچت وي، ځکه د جنت په جدا جدا درجې وي. نو که دی په اعلی جنت کې وي، نو الله تعالی به د ده دا مور او دا پلار او دا بچیانو دا به ورله هم د اعلی جنت ته ور ورسي. مثال زوی په اوچت جنت کې دی، په بر درجه کې دی، او پلار او مور دی په لاندې درجه کې دي، نو الله دې کته نه راګوزي، بلکې دا مور او پلار به ورله بره ور وخیږي. الله فرشتو ته حکم وکړي ورشه زما د دې بندګانو باندې سلامونه ور واچوئ، د دې استقبال وکئ، دې خوشحاله کړئ.